داود کې، مسند احمد ابن حنبل کې، نورو کتابونو کې چې دا به د حضرت حسن رضی الله عنه چې د حضرت فاطمی بی بی بچی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نسې دی دغه په اولاد کې وي او نوم بی محمد ابن عبدالله. او یو خبره تاسو ته وکړم، د ده مرسته دا واجب ده په هر مسلمان باندې. البته د ده پیژنګلو د ظاهري نښو نښانونه به نه کېږي، ځکه چې محمد ابن عبدالله به د ډېرو خلکو نومونه وي، په هر زمانه کې به داسې وي او هغه به راځي او هغه به دعوه کوي چې زما نوم محمد دی، د پلار نوم مې عبدالله دی، زه سید یم، زه مهدي یم، ما پسې شي. او دا به وي دجال، لکه مرزا قادیانی تېر شوی دی، هغه د مهدویت دعوه کړي ده، دواو یا دعوی کړي وي، دواو یا زه خدای یم، زه فرښته یم، زه مهدي یم، زه جبرائیل یم، زه بل کې. اوس هم په هغه پسې خلک روان دي، هغه نشته دی، مړ دی. عجیبه ده دې انسان ته الله جل شانه سر سترګې ورکړي، عقل او حواس یې ورکړي، او دی په دې هم نه پوهېږي چې یو سړی خدای څنګه شو، جبریل څنګه شو، مهدي څنګه شو، په یو وخت باندې دا ټول. خدای خو خالق دی او جبریل مخلوق دی او مهدي مخلوق دی، دا ټول څیزونه څنګه شو؟ 72 دعوی کړي، نظام تیر شوی. په دې قریب زمانه کې سن 1980-79 کې تاسو ته ډېرو ته پته وي په مکه مکرمه کې خانه کعبه کې کسان دننه شول، د هغه نوم محمد و، د پلار نوم یې عبدالله و، هغه د قحطان قبیلې سره تعلق و او د هغه ملګري و چې د هغې عمرونه 22-24 کالونو په منځ کې و. هغه حرم ته دننه شول سره د وسلو، او بیا چې کله مزو شو نو هغې نه پسې اعلان وکړو چې مهدي راغلی دی، هر یو سړی په خپل خپل ځای کښېني او د مهدي په لاس بیعت وکړي. دا تېر شوي دي د ضیاء الحق په دور کې. بیا د هغې مخنیوی چې کوم دی نو د عرب فوج او حکومت هم نشو کولی چې څه وکړو، ځکه چې په حرم شریف کې خلک دي چې خلک مړه نه شي. دا هم شوي مختلفو زمانو کې دغه تېر شوي. کراو کوټه پېژندل لا ستاسو خپل کار، ته د خپل مذهب او دین په باره کې دومره معلومات حاصل کا چې ته کراو کوټه پېژنې، او ستا چې د الله سره تعلق وي نو بیا به پېژنې انشاءالله. ما ته په خپله تقریبا 3-4 کسان راغلي چې یو وایي زه حارث یم، زه منصور یم، زه مهدي یم. په مومن مسجد کې وم، هلته یو کس رالو، یو وایي چې زه مهدي یم. د ده سم دم سړی پښتو یې وی او ځان سره کاغذونه راغېښتي، وایي دا وګوره دا ما ته حقاني والا دستخط کړی دی، فلانکي دستخط کړی دی، ډنګړي دستخط کړی دی. مې زه د هغې تابع په دې کې نه یم چې سړی کله کله داسې حالت جوړي، ځکه چې دا هغه زمانه ده که انکار کوم نو هم مې چې تخدې ونه نیسي، لیکن په ابتدا کې پته نه لګي. ټول دستخط یې راجمع کړی وي، مدارسو کې دستخط یې کړی وي چې یو ټیک ده، حارث یم، منصور یم. د مهدي علیه السلام سر لښکر هغه به حارث وي ښه، او بیا د هغه کمانډر چې کوم دی نو هغه به منصور وي. دا نمونه راځي روایاتو کې راغلي. یو ځل کراچۍ کې وم، هلته مدرسه کې مې تدریس کول، په هغې کې د مختلفو ملکونو خلکو. یو طالب و، هغه سبق وی د ملیشیا او هغه نو مسلم و، مخکې سیک و بیا مسلمان شوی. عثمان نوم یې محمد عثمان، مخکې څه نوم والله اعلم. دغه وخت کې چې هغه سبق وی نو د هغه مور او پلار او ټوله کورنۍ کافر و سیکان. هغه تبلیغي جماعت په ذریعې سره بیا راغلی او پاکستان ته، بیا کراچۍ کې بنوریه کې سبق وی. نو ما سره ډېر ښه تعلق و، ما څخه به کېناستو پاسېدو تپوسونه یې به کول. نو یو ځل ما ته وایي چې یو کس دی او په هغه کې د مهدي نښې دي، او په هندوستان کې د نظام الدین مشران، هندوستان کې نظام الدین مرکز دی د تبلیغ، لکه څنګه چې پاکستان کې ریوند کې دی، دغسې په هندوستان کې نظام الدین کې دی. په هندوستان کې د نظام الدین مشران دا وایي چې ده کې د مهدي نښې دي. ما ورته هغه کس چېرته دی؟ وایي چې هغه اوس په بنوري ټاون کې سبق وایي، او ما ته دی وایي چې هغه عجیبه دی، کله زما هغه سره شپه راشي نو د هغه کمره کې چې زه کله ودې یم
نو زما حالت په هغه شپه باندې بیا بل شان وي، خشته خشته خوبونه وینم ناشنا، او چې کله د هغه سره نیم نو بیا هغسې حالت نی، نو زما هم پې شک راځي. ما ورته وی چې دی راوله، دته زما له طرف نه دعوت دی او ورځ مې ورسره وټاکله چې په فلانکي ورځ باندې سهار مونځ پسې دلته راشي. هغه وی ټیک ده، هغه یې راوسته په هغه ورځ. زه خپل کور سره ولاړم، وړوکی غونې بیټک و هغې سره ما مخامخ کتل، نو دی را روانو. ما د الله نه سوال کولو چې یا الله چېته خطا نه شم. ده سره لوی ډانګ و، هغه طالب سره دنګه ونې وه، او د مهدي په باره کې هم راځي چې هغه به حسین هم وي او رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان قد و کاټ بي وي. نو ډانګ ورسره و، را روان دی هغه ملګري سره، عثمان سره. زما زړه په داسې مطمئن کېدو نه، د انسان بس زړي کله د انسان زړه اوړي راوړي. بیا هغوی رالل، ملاقات ورسره وشو، بیا مې کېنول، چای مې ورته د کور نه راوویستې، چای مې وڅښلې. ده خبرې کمې کولې. په هغه موقع کې مونږ خبرې اترې ډېرې ونه شوې، ځکه چې ما ویلې به خبرې وکړي، خو خبرې ډېرې نه کولې. بیا لاړل، سبقونه وو. ما ته عثمان وایي چې څنګه؟ نو ما ورته زه خو پوه نه شوم. یو څو ورځې پس بیا رالو، هغه مدرسه کې غیر ملکي طالبانو هغوی دعوت کړو دته. ما ته یې وی چې تم راشه. ما به غیر ملکي طالبانو ته په عربۍ کې درس ورکولو، د نور استادان نو یوازې زه وم. چې لاړم بیا دی راغلی او ملاقات شو، په دغه مجلس کې د خبرې ډېرې کړو. نو ما ته وایي چې ته زما باره کې څه وی، یعنې چې زه مهدي یم که نه. دغه وخت کې زه پوه شوم ډېر ښه سړی و، نیک سړی و، طالب و، علم یې حاصلول. خو زما زړه یو طرف ته شو، هغه دا چې دا مهدي نه دی. ما ورته وویل چې د مهدي د جوړېدو ذمهداري ستا په اوږو نه ده، او د مهدي چې کوم کار دی هغه ذمهداري بس د مهدي په اوږو راځي. یعنې مهدي به دا نه وایي خلکو ته چې زه مهدي ما وم، هغه به کار کوي کار. نو د مهدي علیه السلام په باره کې روایاتو کې راځي چې هغه به داسې وخت چې راشي چې کله ظلم و جور په ځمکه کې ډېر شي، د خراسان نه به تورې جنډې پورته شي، او خراسان زمونږ د پېښور دا اټک نیواله دا پخوانی خراسان دی، دا افغانستان هغه د ایران نیشاپور پورې چې دی، نیشاپور دا ټول خراسان کې راځي. دلته نه به جنډې را پورته شي، دا به د مهدي لښکر وي، ظهور به دې ځای نه کېږي، بیا به دې جنګېږي. او دا علامات هم بعضې روایتو کې راځي حدیث کې چې د عربو باچایان به 3 شهزادګان په مال باندې جنګېږي، او هغوی کې به یو هغه مال ترلاسه نه کړي، قتل و قتال به وشي او مال به ترلاسه نه کړي. په دې وخت کې به دی چې کوم دی نو دا لښکر به لاړ شي د تورو جنډو والا هلته، د هغوی سره به جنګ کوي، ځکه چې مسلمانان به په امن کې نه، د امن راوستو دپاره. لیکن په عربو کې به دغه مهدي دی به په مجاهدینو کې وي، جهاد به کوي، او بیا به په هغوی کې الله جل شانه دی جوړوي. مدینه کې به وي، د مدینې نه به را روان شي، خلیفه چې کله مړ شي هغه جګړه کې بیا به خلک بادشاه جوړوي، خلیفه به جوړوي، نو دی به راوتښتي چې ما څوک جوړ نه کړي. نو د دې روایاتو نه ما اندازه لګولې وه چې مهدي به د مهدیتوب د مهدي د جوړېدو نه تښتي، لکه څنګه چې زمونږ خلفا هغوی په خپله دا نه غوښت. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه، عثمان ذوالنورین رضی الله عنه، حضرت علی کرم الله وجهه چې بادشاه او خلیفه جوړ شو، دی به هلته نه راوتښتي، خلک به ورپسې وي، مکې مکرمې ته به راشي. مکه مکرمه کې به د نصرت لپاره د شام نه ابدال، د عراق نه اولیاء، دا نیکان خلک ټول راشي سره د خپلو مریدانو کسانو، علما به راځي مکې مکرمې ته. د هغې نه مخکې به یو لښکر د مخالفت کې راشي دشمنۍ لپاره چې دی قتل. ام سلمه رضی الله عنها روایت کې، دا روایت صحیح دی،
چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دغه لښکر به د مدینې او د مکې ترمنځ په ځمکه کې ښخ شي. ام سلمه رضی الله عنها وایي چې یا رسول الله ما تپوس وکړو چې یا رسول الله په دې کې خو ډېر خلک داسې وي چې هغوی به د دې لښکر سره په اراده کې شریک ني، د دې اراده خو به دی چې مهدي قتل خانه کعبه باندې حمله وکړي، د هغوی به اراده ني. مثلا ډریوران دي، سورلی دي د هغوی وغیره وغیره، نو د هغوی به څه کېږي یا رسول الله؟ نو د الله رسول وفرمایل چې هغوی به په دې کې قتل شي یا ښخ به شي، عذاب به په ټولو یو شان راشي. ثم یبعثون علی نیاتهم، بیا چې کله قیامت قائم شي او خلق پاسي د قبرونو نه، نو دې کې به هر یو کس په خپل خپل نیت باسي. نیت نه مراد دا دی چې کوم د هغه خلاف هو، د مسلمانانو خلاف هو، د مهدي خلاف هو، د دین اسلام خلاف هو، نو هغه به په هغه نیت پاسي، هغه به شریر وي، هغه سره به خدای هغه سره معاملت کوي. او کوم سړی چې هغه د په حق کې هغه به په دې نیت باندې پاسي. دې ځکه بیا بیل شي. په ډېرو احادیثو کې داسې راځي. الله جل شانه دې موږ وساتي.